د درود شریف په فضیلت کې یو کتاب دی، د هغې نوم دی دلائل الخیرات. دلائل الخیرات. او د دې مصنف چې دی دا کتاب چې چا لیکلی دی د هغه نوم دی محمد ابن حسین الجزولی رحمه الله. هغه د کتاب کې په خپله لیکلی دی چې ما دا کتاب ولې لیکلی دی. نو هغه د دې کتاب د لیکلو یو واقع ذکر کړې ده چې دا ما ځکه ولیکو ما سره دا واقع راغلی وه. دی وایي زه په سفر باندې روان شوم، تلم په سفر باندې، نو ټایم د مانځه را باندې راغی. چې د مانځه ټایم راغی زه ګرځېدم چې چېرته اوبه وګورم، یو کوی مې پیدا کو. کوی مې پیدا کو، د کوی له ورغلم چې دغلته به اوبه یا اودس به وکړم. وی کوی له چې ورغلم په کوی باندې سلوخ یې نشته چې اوبه پرې وباسم، بوکپ یې نشته. اوس د اوبو ایستلو څه شی نشته، اوبه شته دی خو د اوبو ایستلو څه شی نشته چې اودس پرې وکړم. او اوبه هم دي لاندې د ورکوزېدو هم څه مخه ورته نشته دی. وایي زه په دې سوچ او فکر کې ولاړ یم چې ټایم د مانځه دی، د مونځ ټایم تېرېږي، اوبه شته دی خو د راغستو څه ذریعه نشته چې څه وکړم. په دې سوچ کې ولاړ یم، په دې کې یو ماشومه راله. ما ته وایي چې کاکا ولې؟ ما ورته وایي چې بچیا ټایم د مانځه دی، اوبه شته دی خو د اوبو د راغستلو څه ذریعه نشته دی چې اودس وکړم. هغې راته وایي چې کاکا ته څوک یې؟ ما ورته وایي چې محمد ابن حسین الجزولی. کم یو هغه لوی بزرګ؟ ما وایي چې خلک راته بزرګ وایي. نو ما ته وایي چې ستا څه داسې نیک عمل نشته دی چې د هغې په ذریعې سره دعا وکړي او د اوبه تا ته راوخیږي، هغه الله ته وسیله کړي. داسې نیک عمل دی نشته، اوس ماشومه ده، ستا داسې څه نیک عمل نشته چې الله ته وسیله کړي او تا ته اوبه راوخیږي. ما ورته وایي چې یاره داسې نیک عمل خو زما نشته، ما ته نه دی معلوم. چې مړاسې دومره لوی بزرګي خلک وایي چې بزرګ دی او بزرګ دی. ما ته وایي سیټ ته شه. زه سیټ ته شوم، حیران وم دې ماشومې ته. ماشومې لاړې توکړې کوهي ته، چې کوهي ته یې لاړې توکړې او د هغې لاړې چې څنګه اوبو ته ورسېدې که نه، اوبه را روانې وې را روانې وې د کوهي سر ته راورسېدې. چې د کوهي سر ته راورسېدې ما ته وایي چې کاکا اودس پرې وکړه، اودس پرې وکړه. ما ورته وایي چې اودس کوم خو ته رانه چېرته لاړه نه شې، ته چېرته لاړه نه شې. ستا نه دا پوښتنه کومه ستا کوم داسې عمل و چې الله ستا په لاړو کې دومره طاقت ایښی دی چې د کوهي د ویښ نه اوبه را روانېږي او سر له راځي. ستا کوم نیک عمل دی داسې؟ هغې ما ته وایي چې کاکا نور څه عمل خو مې داسې نشته دی، خو په نبي علیه صلات وسلام باندې درود زیات وامه. په نبي علیه صلات وسلام باندې څه وامه؟ درود زیات وامه. دغه یو عمل چې زه الله ته مخامخ کړم، الله پې زما ټول حاجتونه سر کوي. وی ما په هغې ځای کې دا قصد وکړو که نه چې کله هم زه خپل ملک ته، خپل وطن ته، خپل کلي ته واپس شم که نه، زه به د درود شریف په فضیلت باندې کتاب لیکم. وی دا دلائل الخیرات کتاب مې ځکه لیکلی دی، دا مې ځکه ولیکو. درود شریف دومره طاقتور عمل دی. علماو لیکلی دي که زړه دې دا غواړي چې زه مستجاب الدعوات وګرځم، چې الله تبارک وتعالی زما دعاګانې قبلوي، نو درود شریف زیات وایه. درود شریف څه کوه؟ زیات وایه، زیات وایه. مستجاب الدعوات چې دعاګانې دې قبلېږي. خلک وایي که نه، وایي حج او عمرې له چې لاړ شي که نه، په بیت الله شریف ته نظر ولګي، لومبۍ دعا وغواړم نو هلته به څه قبله شي؟ دا مسله ده که نه. خلک وایي چې حج له لاړ شي یا عمرې له لاړ شي او په بیت الله شریف کې څنګه لومبۍ نظر ور پرېوتو، وایي په دغې ټایم کې چې د کومه دعا وغوښته الله یې څه کوي؟ قبلوي. نو څه خلک وایي یاره وایي دا ځل چې لاړ شم مال به ترې وغواړم چې الله مال راکړي، او چې بیا لاړ شم بیا به د آخرت دعاګانې وکړم که نه. نو امام ابو حنیفه رحمه الله لرم یو سړی راغی، هغه مضبوط خلکو، پوه خلکو که نه، د هغوی به ډېرې کلکې او مضبوطې خبرې وي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله لره یو سړی راغی، وایي زه ځم حج له، خو چې زما په بیت الله شریف باندې نظر ولګي نو ما ته وایي زه کومه دعا وغواړم، یو ښه دعا راته وښیه، ځکه په دغې ټایم کې الله دعا قبلوي. نو زما چې په بیت الله شریف نظر ولګي نو زه کومه دعا د الله نه وغواړم. نو چې حج او عمرې له ځای نو د علماو سره کښېنئ ښه، لومبۍ ترې ځان پوه کوئ. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمایل وی څنګه چې د نظر په بیت الله شریف ولګي دا دعا وغواړه چې الله ما مستجاب الدعوات وګرځئ، الله ما مستجاب الدعوات وګرځئ. وی چې دا یوه دعا دې قبوله شوه نو ټولې دعاګانې دې قبولې شي. چې تا دا وغوښته الله چې زه کومه دعا غواړم دا قبوله کړه، نو چې دا دعا دې قبوله شوه خو وروسته غواړه الله به بیا څه کوي؟ قبلوي که نه. چې تا دا دعا وغوښته الله چې زه دعا غواړم ته یې قبلوه، الله وایي دا مې له قبوله کړه، خو چې وروسته بیا څومره دعاګانې غواړي به دې څه کېږي؟ قبلېږي. نو دا ډېر مضبوط خلک و، دوی به ډېرې ژورې خبرې وي چې چېرته ځئ حج له عمرې له د علماو سره کښېنئ ځان ترې نه پوه کوئ.